نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لما اقترف آدم الخطیہ کله چې آدم علیہ السلام په خطیه باندې اعتراف قال یا رب اسالک بحق محمد ویل اے رب زما سوال لرنکم بحق محمد فحق د نبی علیہ السلام په وسیله د نبی علیہ السلام درنه دعا غواړم لما غفرت لي بل څه درنه نه غواړم صرف دا غواړم چې ما ته بخنه وک فقال الله يا آدم ربي کریم ورته یا آدم علیہ السلام کیف عرفت محمدا څنګه نبی علیہ السلام پیجن ولم اخلقه ما خلا پیدا کړم نه دی تا څنګه او پیجن قال يا رب وی رب زما لانك لما خلقتني بيدك کله چې تاسو پیدا کړ ونفخت فيها من روحك او ما کې روح واچ رفعت راسي نو سر می پورته کا فرایت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله ما دا عرش په پوندو لیدل چې لیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت پوښو انك لم تضف الى اسمك تا نه یو ځکه نو خپل سرا الا حب الخلق اليك مگر هغه چې تا ته ډیر ګران قال الله خدای تعالی ورتوي یا رب کریم ورتنوي چې آدم علی السلام دا خو غټ د بدعتانو کار شروع کړي نماره درک نه تزنیز دیم مالا ډایرک نه غواړي رسول الله مبارک لا پیدا نه ماته پیش کې نیغ نیغ کړت فقال الله خدای تعالی ورتوي صدقت يا آدم و آدم علیک السلام رښتیا دی ویل انه لا حق الخلق الی آدم ما ټول مخلوق کې ډېر ګران ادعوني بحق داغه پاک دعا دی وختانو فقد غفرت لك ذب خنم درته وکړه ولولا محمد ما خلقتك او ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے آدم علیہ السلام ما خلقتك نو ما بتن پیدا کړي ستا پیدائش مم داغه د وجه نه کړو چې دا یو شخص تا په اولاد کې راځي داري اول د انبیاء علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام هغه آدم علیہ السلام په نبی علیہ السلام وسیله نسی رسول الله دارالعمل تعالی نه دراغلی پته ولګیده چې ذات ته بغیر د عمل نه یو فضیلت شته